د زکات خبره مې تاسو ته کوله نو د زکات تعلق بعد خلک مونږ نه دا تپوس کوي چې یاره دا زکات په کومه میاشت کې ورکو دا زکات په کوم ټایم کې ورکو نو د زکات تعلق دا د یو میاشتې سره نه دی دا د یو میاشتې سره نه دی لکه زمونږ خلک په رجب کې زکات ورکوي یا سعودي والا دي هغوی په رمضان المبارک کې زکات ورکوي وی ولې په رمضان المبارک کې سیدنو هغه یو په اویا باندې د هغې ثواب بندله ورکوي نو هغوی په روژه کې زکات ورکوي نه دا خبره نه ده چې کله ستا سره الله دله مال درکړی الله دله دولت درکړو هغه مال کله هم هغه تا سره نصاب ته ورسېدو او په هغې باندې کال تیر شو هغې کې بیا دا نشته چې دا زبرګه ده دا شو قدر دی دا روجه ده دا پلانی میاشت ده چې هره میاشت کې په مال باندې چې نصاب ته رسېدلی په هغې باندې یو کال تیر شي د هغې به ته زکات ورکې زکات پته د هغې ورکې او قرآن کریم کې الله فرمایي اقیموا الصلاة تاسو منځ قایم کوئ وآتوا الزکا او تاسو زکات ورکوئ زمونږ خلکو کې یو کار دی که ورته اوس ووایي چې یو 20 رکاته نفل وکړه بالکل یې کوي ورته وایي یو 10 رکاته نفل وکړه بالکل یې کوي او که کله د مال ضرورت راغی ورته وایي چې زکات ورکړه نو بیا وایي نه دې ته نیم تیار ډېر خلک دي مال نصاب ته رسي کالی ور سره دی نصاب ته رسي دکانې دی نصاب ته رسي د هغه مال تجارت ته نصاب ته رسي په کور کې د ضرورت نه سیوا سامان دی نصاب ته رسي هغه وایي چې نفلونه کوم عبادتونه کوم روژه نیسم خو چې کله د مال خبره راشي بیا انسان وګورئ د مالی قربانۍ ته دی بیا تیار نه دی دی د مالی قرباني بیا نه ورکوي دی زکات نه ورکوي او که د الله په لاره کې د مال ضرورت شو دی وایي نفلونه کوم خو مال ورکولو ته نیم تیار او تاسو بیا دا وګورئ چې کوم سړی هغه بیا داسې کوي چې هغه زکات نه ورکوي منځ نه کوي د غاړه بنده ده دی په دې باندې فاسق دی زکات نه ورکوي دی په دې باندې فاسق دی او رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم یو انسان د خپل مال نه زکات نه ورکوي د قیامت په ورځ باندې الله به د دې مال نه یو زهرجن مار جوړ کړي د هغه د سترګو د پاسه به داسې نور هم ټاکوي هغه به ډېر هغه مال نه دی د انسان له به ټک ورکوي په دې وښکو باندې او د انسان له به ټکونه ورکوي او هغه مار به ورته دا وایي انا مالوکا انا کنزوکا زه ستا مال یم زه ستا خزانه یم زه ستا هغه مال یم چې تا به زکات نه ورکو نن الله زه داسې کړم چې نن الله د مار په شکل کې د په تا مسلط کړم یعنې زه اصل کې مار نه یم د ستا هغه مال یم خو الله تې نه دا مار اوس جوړ کړی دی نو ستا مال دی او تاله به پې ټکونه درکوي تاله به پې داغونه درکوي او الله جل جلاله فرمایي یمحق الله الربا ویربي الصدقات الله وایي چې په سود باندې مال بربادیږي او په صدقه باندې مال سیوا کیږي تاسو اوس وګورئ که نه د خلکو د پیسو معاملې هغه معاملې چې کومې وي هغه به کوم ځای ته رسېدلي او د پیسو خبرې به د خلکو او هغه به پکې نقصان کړی دا ولې لکونه روپۍ به خو ده به سود کړی الله به مال برباد کړی دی به ترې خبر هم دی او صدقې سره د انسان مال سیوا کیږي تاسو ته زه یو خبره کوم تاسو ته بیانوم خو لنډ درته بیانوم بیا به درته انشاءالله بلې جمعې له ووایم چې چا سره 52 تولې چاندي یا د هغې قیمتي دی به د هغې نه زکات ورکوي چا سره 19 تولې سره زري دی به د هغې نه زکات ورکوي چا سره په کور کې د ضرورت نه سیوا ساماني د ضرورت نه سیوا سامان دا چې په ژوند کې تا یو ځل نه استعمال کړی د هغې قیمت 52 تولې چندۍ قیمت ته رسي ته به زکات ورکوي دکاندار به د خپل دکان نه زکات ورکوي د هغې به حساب وکړي په کوم قیمت چې خرڅوي د هغې حساب به وکړي د هغې نه به زکات ورکوي بعد خلک مونږ نه دا تپوس کوي یاره چې مونږ سره یو توله کالی دی په دې کې زکات شته که نشته په دې مسله باندې ځان پوه کړئ تا سره یو توله کالی دی او تا سره دې خوا 15,000 روپۍ دي یا 10,000 روپۍ دي او د دې قیمت 52 تولې چاندۍ قیمت ته رسي نو په دې یو توله کې هم بیا زکات ته ګورئ
ځان په دې مسله پوه کوي او که نقدیت په سره نه وي په 2 تولو کې هم نشته او په 3 کې هم نشته په 4 کې هم نشته خو چې نقدیت در سره نه وي که تا سره نیمه توله کالۍ مثال په طور باندې او تا سره نورې پیسې یا سپین زري او دا قیمت د دې 52 تولې چاندی قیمت ته د دې رسي نو ته به د خپل مال نه زکات ورکې اوس ما ته پته نشته چې سپین زر په 100 باندې توله ده نو چې د دې اندازه ولګي نو د دې به نصاب معلوم شي چې 52 کې ولا ضرب ورکړي تاسو ته به نصاب خپل راوځي بیا حساب وکړئ نو چې چا سره دومره د غیدا پیسې وسره یا دومره د ضرورت نه سیوا سامانی یا دومره د دې عمره پیسې وسره نو دغه سړی به زکات ورکوي ان شاء الله نور د دې چې کم نصابونه دي او په څه کې زکات شته او په څه کې نشته ان شاء الله هغه به درته بیان کړم الله دې والمال بیا تاسو ټول د عمل کولو توفیق راکړي الله زموږ د ټول صغیر او کبیره ګناهونه معاف کړي الله بیمارانو ته صحت کامله عاجله د پاره د نیکو اعمال ورکړي الله مردگانو ته مغفرت نصیب کړي څومره بیماران چې دي کورونو کې هسپتالونو کې الله ټول ته صحت کامله ورکړي یا الله څومره بیماران دي یا الله ټول روح کې څومره مردگان مسلمانانو پات شوي دي الله مغفرت ورته نصیب کړي الله د چا څه قسم شرعي حاجات دي ضروريات دي د غیبي خزانو نه ولا برابر کړي یا الله زمونږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي الله زمونږ د ټولو روحاني جسماني بیماری ختم کړي الله زمونږ د ټولو د هر قسم اشرار د شر نه د حاسدانو د حسد نه الله زمونږ د ټولو حفاظت فرمایي الله مونږ ټولو ته په وخت د ځن کدن کې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد